مونږ به څنګه د قرآن تلاوت کوو او د قرآن په معنا باندې به مونږ ځان څنګه پوهیو او څنګه به چې دی زمونږ د قرآن سره محبت پیدا کیږي، خپلې عقیدې اصلاح به څنګه کوو. د ټولو جوابات د قرآن نه. قرآن کې اول الله فرمایي که چېرته تاسو دا خبره پیژندل غواړئ چې قرآن د الله کتاب دی، نو د دې په معنا باندې ځان پوهه کړئ. د قرآن په معنا باندې پوهېدل لپاره عقل ضروري دی. وما يعقلها الا العالمون. علم ولې ضروري دی؟ افلا تعقلون. د عقل نه کار اخیستل ضروري دی. نو دا اول د الله سبحانه وتعالی دا دعا کول پکاري چې الله مال عقل راک، او د عقل نه بعد د الله دا دعا کول پکاري چې اے الله مال علم راک. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډیر کوله. رب زدني علما، الا زما علم چې دی اوچت کی. علم چې دی اوچت شو پتا کې به تدبر ماده پیدا شي. نو کله چې پتا کې د تدبر ماده پیدا شوله، نو قرآن به بیت لولي، تدبر به پکې کې، سوچ به پکې کې. او قرآن ډیر آسان دی. قرآن کې الفاظ تکرار سره راغلي دي. الذي، اللذان، الذين، هو، هما، هم، داسې الفاظ. الکافرون، المسلمون، المؤمنون، دا قسم الفاظ. رب، رحمان، رحیم، دا ټول پکې بار بار په تکرار سره راغلي دي. یو یو لفظ به ته چې دی هغه رالی او د هغې په معنا به ځان پوهیې. ګرامر ولې ضروري دی؟ ګرامر چې دی کله یاد کړلو نو بیا به دغه مفردات سره جوړې چې جوړ دې کړل د هغې په معنا باندې ته پوهېږي، چې په معنا یې پوه شې، د هغې کې تدبر او سوچ کوه. چې په هغې کې د تدبر او سوچ کولو چې په کوم خبره باندې ته پوه شولې چې الله په دې کې مونږ ته د دې شي امر کوي، فوراً په هغې عمل کوه. په هغې چې د عمل کوو ستا فصاحت، بلاغت او تدبر دا به چې دی ډېرېږي او مینه او محبت به د قرآن سره چې دی سیوا کېږي. او قرآن سره محبت به څنګه سیوا شي چې د قرآن فضایل مونږ وګورو چې د قرآن فضایل څومره دي. کله چې د قرآن په فضایلو، په قرآن په اسرارو باندې ته پوه شولې، نو د قرآن سره به دې مینه پیدا شي. او چې کله د قرآن سره مینه پیدا شوله، نو بیا به د قرآن علم ته راوځي او دغه رنګه په هغې کې به تدبر او سوچ کې. ابو عبدالرحمن السلمي چې دا یو تابعي دی، دی فرمایي چې د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به صحابو 10 آیاتونه لوستل او د 10 نه به ډېرول نه، تر څو چې د هغې باندې پوه شي چې په دې کې د الله څه حکم دی مونږ ته، علم، او د هغې نه بعد په عمل کې راولي. نو علم او عمل هغې چې دی په یو ځای یادولو. دغه رنګ که ته دا غواړې چې په قرآن باندې زه پوه شم، نو پکار ده چې د یو عالم نه زده کړې او تفسیر د قرآن یاد کړې او د الله نه دعا وکړې د عقل او د علم، او دغه رنګه د عمل په نیت باندې ته قرآن ولولي. او دغه رنګه اجتناب النواهي، امتثال الاوامر، د الله په اوامرو باندې عمل وکړي او د الله د نواهیو نه ځان وساتي. نو ستا په دې جسم کې به یو سکون پیدا شي او یو حلاوت به تا ته ملاویږي په دې باندې. نو بیا به تاله چې دی مزه درکوي د قرآن لوستل او دغه رنګه قرآن یادول، ډېر فایده به درته وشي. که زما په دې خبره پوه شوي یې، نو مخکې د دې نه چې ته دا فرصت ضایع کړي، نو مې ضایع کوه، بلکې په دې باندې عمل وکړه او د اوس نه کار شروع کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.